وګوره چې په دې اتو کسانو کې خو زه نه یم، په دې اتو کسانو باندې الله جنت حرام کړی دی. نو وګوره د نن زمانې ټیک ټاکره وګوره چې ته خو په دې کې نه. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي کله چې الله رب العزت جنت پیدا کړ، جنت ته الله رب العزت په مینه محبت باندې وفرمایل ای جنت لږې خبرې خو وکړه که نه. نو جنت گویا شو، جنت ویل یا الله ما ته چې څوک داخل شو نو یا الله هغه اعلی ترین انسان دی، یا الله هغه کامیاب انسان دی، او زه ستا د نعمت مظهر یم، یا الله دلته به ستا نعمتونه د خلکو ته ظاهریږي. الله رب العزت تو فرمایل چې ای جنته زما دی په خپل خدایي باندې قسمی، زما دی په خپل جلال باندې قسمی چې اته کسان دا به تا ته داخل نکمه، په اتو کسانو باندې به ستا بوی دا ورنشي، په اتو کسانو باندې د جنت بوی حرام دی. الله رب العزت تو فرمایي نو دا اته کسان څوک دي؟ اسې نه چې ما ته په دغه اتو کسانو کې یو. نو شاید او باید د دینه مخکې چې تعالی مره چې توبه وباسي الله رب العزت ته. هغه اته کسان څوک دي؟ عبدالله ابن عمر سے فرمایي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې الله فرمایي چې یو شرابي دی، هغه شرابي چې همیشه د پاره شراب سکي توبه ونسته، داسې انسان باندې جنت حرام دی. الله فرمایي جنت ته به داخل نکم. دویم زناکار، زنا کوي همیشه د پاره، دا په زنا کې مخترع زنا کوي، الله رب العزت نه شرمیږي. الله رب العزت فرمایي ای جنت په تا باندې دا انسان حرام دی، تا ته به دا نشي درتلی. دریم دیوس انسان دی، هغه سړی چې خپلې ښځې له خلق راولي، پیسې تیالي او په دې ښځه باندې زنا کوي، خلق خپلې ښځې له راولي. الله فرمایي ای جنت په تا باندې دوس حرام دی، دوس په تا ته نه درځي. اوس تاسې په دې دور کې وګورئ ښځه لورې ټیک ټاکرې ټیک ټاک ته ناستئ، خاونې دغه رنګې پلارې مورې خویندې ورونه دا له اجازت ورکوي ټیک ټاک کوه، روپۍ پې ګټه. او دومره فحاش خبرې، دومره فحاش چې د هغې نه نورې فحاش خبرې کېدی نه شي، هغه خبرې کوي. نو دا د دې وخت دوسان دي. الله رب العزت جنت ته فرمایي ای جنت په تا باندې داسې خلک حرام دی. الله رب العزت ډیر غیرتی ذات دی، بے غیرت انسان در الله رب العزت نه دی خوښ. نو دی وجه نه الله رب العزت جنت ته فرمایي چې ای جنت تا ته به دیوس انسان دا نه درځي. څلورم الله رب العزت جنت ته فرمایي ای جنت تا ته به هغه اجړه، هغه خنثی مشکل دا به ته نه درځي، کم خنثی مشکل او کم اجړه چې په کورونو کې ګرځي او زنا کوي، دا به تا ته نه درځي، په ده باندې جنت حرام دی. پنځم پیغمبر علیه السلام فرمایي الله فرمایي چې ای جنت تا ته به چغلخور نه درځي چې په یو ځای کې یو خبره وکړي، په بل ځای کې بله خبره وکړي، دوه کسان جنګي، تا ته به هغه کس نه درځي. شپږم تا ته به هغه کس نه درځي چې کم قطع رحمي وکړي خلکو سره خبرې بندې کړي، دغه رنګې رشته دار پرېږدي، تعلق د خلکو څخه ختم کړي. الله وفرمایل چې ای جنت تا ته به داسې خلک هم نه درځي. اووم به څوک نه درځي، الله رب العزت ته وفرمایل هغه انسان به نه درځي چې د خلکو سره وعده وکړي چې دې کار به زه کوم، پلانې ټیم له به زه راځم، د پلانې کار به تاله کوم. لکه نن سبا په دې دور کې تاسې وګورئ څنګه چې مسلمان کې بیا غټ خلک MNA شو، MPS شو، دغه رنګې د حکومت مشران شو چې دا کار به وکړم، خلکو سره څونه وعدې وکړي په جلسو کې، لیکن یوه وعده هم بیا نه پوره کوي. داسې انسان په باره کې الله فرمایي چې ای جنت په تا باندې داسې انسان حرام دی، تا ته به نه داخلو. اتم په دې کې تقریبا چې نن سبا هر یو انسان دا شامل دی. اتم څوک دی؟ هغه انسان چې توبه ډتي، بار بار توبه وباسي، ګناه باندې توبه وباسي، قصدن عمدن هغه توبه بیا وکړي، بیا توبه وباسي، بیا قصدن عمدن هغه کار بیا وکړي. ګوره یو خو توبه سړی وباسي،
بیا ته ګناه وشي الله په توبه ډیر خوشحالیږي توبه 100 پیره ګناه وکړو 100 پیره توبه وباسه الله دې معاف کوي لیکن چې ته ګناه ته قصدن عمدن کې او بیا توبه وباسې او بیا قصدن عمدن توبه وباسې او بیا هغه ګناه کې او بیا دا سلسله دغشان جاری ساتي داسې انسان د الله رب العزت د نوم استهزاء کوي داسې انسان په باره کې الله فرمایي چې جنت ته تا ته به داسې انسان نه داخلو نو څوګوره چې په دې اتو کسانو کې خو زه نه یم په دې اتو کسانو باندې الله جنت حرام کړی دی نو وګوره د نن زمانې ټیک ټاکره وګوره چې ته خو په دې کې نه